پی ټی آی والا ډېر زیات کوشش وکړو دې دپاره تر دې وخته پورې هغوی ته دعوت نه دی میلاو شوی ګینل ته شهباز ګل شهزاد اکبر او هلته کې چې کوم قاسم سوري لګیا دی هغوی به چاله ورکوو د هغوی ورسره ډېر نږدې تعلق نه نو چاله به یې ورکوو عمران خان صاحب خو په جیل پاټۍ له به یې ورکوو کوم خیر خو دی پاټۍ له به یې ورکوو پاټۍ له چې ورکړو بیرسل ګوهر به یې لېږلو شیر افضل مروت به یې لېږلو الیامین ګنډافوله چې لیکلو نو بیرسل ګوهر دوی نه مني نو امریکا به یې څو مني او شیر افضل مروت ته که څه شي بي به تلې وه خیر دی که نه بار ملتنزي بار ملتنزي ښه نو بیا داسې ده چې زمونږ وزیر اعلی صاحب خو شته که نه تکړه سړی دی هغه به تللی و خو هسې د دعوت دپاره دوی دومره زور ولګو دومره زور چې موږ له دعوت راغي خو بلاول به ټوله دعوت ورکول غواړي دا هم ډېره پاکستان نمایندګي وکړي اول ته سفارتخانې ته هم دعوت ورکړی شوی دی پاکستاني سفارتخانې ته سفارتخانې ته خو به لکه دغه په حساب باندې ورکړی شوي دا داسې ده لکه اوس دا د وایټ هاوس هغه سینیر عهدهدار جان برکي چې دی نو کربي جان کربي وایي چې زمونږ پاکستان چې دی د کله نه زمونږ باضابطه اتحادي نه و بس خو چې کله مسله راغلې ده زمونږ د دوانو انسداد دهشتګردۍ باندې زمونږ د دوانو موقف یو نو مونږ یو بل سره هغه دغه کړی دی او د دې نه مونږ د پاکستان د اهمیت نه انکار نه کوو خو په باضابطه توګه باندې هغوی سره زمونږ هېڅ قسمه څه دغه نشته دی اتحادي څه خبره څه پوزیشن هم ورسره نشته دی الف خان د امریکې دقه صورت حال دی هغوی وایي چې کام ختم آدمی ختم دا هغوی دغه پالیسي ده دلته کې هغوی دا نه مني چې یاره ته به مستقل زما ملګری به یا مستقل به ته زما بس اوس تا سره نن تانې مفادات دي ستا مفادات ختم شي بل بیا هغه به ختم شي نو نمک مردار او نمک خرامه خو ورته ویلي شو که نه لکه هغوی خو لکه د هېڅ چې انګرېز چې کوم دی نه ده چا شوی د انګرېز خو په موږ باندې همیشه چې کوم دی پیرنګي هغه ټیم کې څه کړي دي خو یو بل خبر د اوس مخې ته دی او هغه 190 پونډ والا دی کوم چې په عمران خان باندې کیس دی او دې کیس چې کوم دی نو کافي وخت واغسته روز تر ورځه خو دا ځنډولې کېږي خو چې کومې خبرې بیانیې پرې راځي نو بیانیو کې ډېر زیات تضادات راځي نو چې څنګه شیر افضل مروت وویل چې دې کې د عمران خان 14 سال قید دی اوس دغه 190 پونډ چې کوم دی که نه نو دا غټ غبن او غټه درغلي او غټ دغه ته شوې ده نو نن موږ کته چې دغه 458 کانال چې کومه ځمکه ده نو کومه القادر ټرست که نه نو هغې کې تر دې وخته پورې په دومره عمر کې 200 کسانو وي داخله اغوستې ده د غالب خان سم په داسې ځای کې ده چې یو خو هغه د دغه نه بار ده بل دوی یو خبره کوي چې دا عمران خان صاحب یونیورسټي جوړه کړې ده او ټرسټ یې جوړ کړی ده او په خپله هغوی ټرسټ ټیم دي مونږ خو په دغه سره څه دغه ځکه نه شو خو زه صرف بس یو خبره کوم چې لکه عمران خان صاحب خو په هغه ټیم کې وزیر اعظم و نو هغه خو په ټول ملک کې چې کوم ځای کې غوښتل نو دغه جوړول شوې یونیورسټۍ یې جوړول شوې بهرحال منی لانډینګ ته څه ضرورت شي منی لانډینګ یې کو او د غلا پیسو باندې ټرسټ جوړو نو لکه په دغه پیسو خان د جی ایچ کیو حمله کیس چې نو په هغې کې په کسانو باندې پر جرم چې دی نو عاید شو او په ګواهانو بیانونه چې ریکارډ شو کوم ثبوتونه چې دي نو هغه عدالت کې پیش کړي شو یو دا ډېر مهم خبر دی په راتلونکي وخت کې به د دغه پوره ریپرکشنز راځي ورسره د بل الف خان د الکتریک چارجینګ دپاره چې کوم سټیشنز دي اوس کوم الکتریک ګاډي چې راځي راتلونکي وخت کې به د ډیزل او سی ان جي او دا قصې قطارې چې دي دا به ختم شي نو الکتریک ګاډي به نو د هغې دپاره به چې څنګه پټرول پمپ دي نو هغه الکتریک سټیشن دي نو د هغه الکتریک سټیشنو دپاره وزیر اعظم صاحب اعلان کړی چې هغوی ته بجلي لکه هغې ته ډېر کمه قیمت باندې 3 ګونه به کمه قیمت لکه اوس مثال په طور مونږ ته په 80 روپۍ میلاویږي هغې ته به په 100 روپۍ باندې میلاویږي دا یو ښه خبر دی چې الکتریک ګاډي چې دي نو دا به اوس په دې باندې به پاکستان به هم زه په الکتریک ګاډو کې ګرځي پاکستانیانو په راتلونکي وخت کې به دنیا ترقي کوي نو دا به دنیا به په دغې طرف باندې روان نو موږ به ورسره روان خو د دې ټول څه نه علاوه اوړه چې دي نو موږ ته ګران دي غوړي چې دي هغه موږ ته ګران دي چیني موږ ته ګران دي د ضرورت چې زموږ دوایانې د ټول نه زیات نن سبا تکلیف چې دی هغه د خلکو ته د دوایانو د لاسه دی او دوایانې چې دي هغه ورته واره موږ ته ګرانېږي په دوایانو په قیمتونو کې اضافه کېږي او دا بدمرغي دا ده چې د دې د تپوس هم څوک نشته دی دا غیر ضروري خبرې دي دا ټولې غیر ضروري خبرې دي دا قام دې ته یاره یو کار وکړه ټیم خو د تلو دی خو یو څو ضروري خبرې خو راته وکړه چې زه صرف وپېژنم چې ضروري څه ته وایي نو بیا به په هغې باندې سبق